بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق کې موږ ویلو چې د حقیقت درې قسمونه دي: حقیقت متعذره، حقیقت محجوره، حقیقت مستعمله. حقیقت متعذره موږ چې دې ته وایي چې هغه تر رسیدل دا ګران وي، په هغې باندې عمل کول دا ګران وي، نو حقیقت متعذره ورته وایي. او حقیقت محجوره چې بای باندې عمل کول آسان وي، لیکن په عادت کې بای باندې څوک عمل نه کوي. یعنې دوه صورتونو حکم دا و چې کله حقیقت متعذره وي یا حقیقت محجوره وي، نو په دې کې به د لفظ نه مجازي معنا اخیستل کېږي، حقیقي معنا به نه اخیستل کېږي. بیا موږ وایو چې دریم نمبر دی حقیقت مستعمله، چې یو لفظ داسې دی چې په معنا حقیقي کې مستعمل دی او په مجازي معنا کې مستعمل دی، او په مجازي معنا کې دا مشهور دی. نو چې کله په مجازي معنا کې مشهور وي، نو زمونږ په نسبت باندې به حقیقت والا معنا اخیستل کېږي، او دا امام سے پنه د صاحبانو په باندې به مجازي معنا اخیستل کېږي. دا بل ویل شو. بیا پرون دا ویل شو چې لکه دا اختلاف مبني دی په بل اختلاف باندې، چې دا مجاز خو د حقیقت خلف او نائب دی، خو د سبب اعتبار سره دی، نو دا په دې کې اختلاف دی. امام صاحب فرمایي چې دا مجاز د حقیقت خلیفه دی د تکلم په اعتبار سره، او هغه وایي صاحبین چې مجاز د حقیقت نائب دی، خلیفه دی د حکم په اعتبار سره. که حکم په اعتبار سره دا کلمه برابر وه جو بیا به صحیح وي، او که د حکم په اعتبار سره نه برابر جو نه وي صحیح. او زمونږ امام صاحب په نسبت باندې که دا کلمه د کلام عربي مطابق و د ګرامر مطابق و ترکیب برابر راتلو جو بیا به صحیح وي، او که نه راتلو جو بیا به نه صحیح. ثمره د اختلاف په دې کې وایي ظاهري کې لکه یو سړی د ځان لوی غلام ته ووایي چې هذا ابني، نو دلته کې زمونږ په نسبت باندې لغوي ما حقیقي معنا خو دې نه اخیستل صحیح نه دي، ځکه چې ځان مشر سړی دا زوی کېدی نه شي، او مجازي معنا به د عقل او هذا ابني نه مراد هذا حرون وي. او کچرتا او د صاحبانو په نسبت باندې او چونکې دا د دې هغه حقیقي معنا غستل صحیح نه دي، نو چې حقیقي معنا غستل صحیح نه دي، نو مجازي معنا غستل هم صحیح نه دي. پوه شوې مې معنی دا خبره مونږ کړو. بیا موږ دا ویلو چې کله کله داسې وي چې د یو لفظ نه حقیقي معنا هم متعذر وي او مجازي معنا هم متعذر وي، نو هلته به د سر نه دغه کلام چې دا بلغ وي، لکه یو سړی د ځان لوی زنانه او د ښځې او دی ورته وایي چې یا د نه لوی یا د بل چا نه معروف النسب وي، او دی وایي هذه بنتي، نو د هذه بنتي سره مراد دی انت تعلقون اخلي، نو دا زموږ په نسبت باندې نه حقیقي معنا صحیح نه مجازي معنا صحیح نه. اوس دا وایي چې پنځه ځایونه دي چې هلته کې په مجاز باندې عمل کولی کېږي او حقیقي معنا باندې عمل نه کولی کېږي. پنځه ځایونه داسې دي، هغه پنځه ځایونه چې هلته کې د لفظ په حقیقي معنا باندې عمل نه کولی کېږي، بلکې صرف په مجازي معنا باندې عمل کولی کېږي. هغې کې د لفظا دغه دا دی اجمالا یو دلالت العادت دی، دویم نمبر دلالت اللفظ فی نفسه، دریم نمبر دلالت سیاق نظم، او څلورم نمبر دلالت حال متکلم، او پنځم نمبر دلالت محل کلام. دلالت عادت نه مراد دا دی چې یو لفظ عادتا د دې نه دغه معنا پرېښودلی شوي او خلک دا د عادت په طور باندې د بل معنا لپاره استعمالوي، نو چې په کوم ځای کې عادت داسې وي نو د لفظ حقیقي معنا وپرېږدو او مجازي معنا به اخلو. لکه دعا ده، دعا دا په لغت کې به معنا ده د صلات ته، صلات په لغت کې په معنا دعا سره راځي، لیکن د دعا د معنا پرېښودلی شوي ده. لکه سړی وایي چې هلکه زه صلات کوم، نو صلات نه مراد دعا نه اخلي بلکې څه دی اخلي؟ مونځ دی اخلي. لکه پوه شوې باندې دغه شان دی حج، دا د لغت په اعتبار سره د دې معنی چې نه دا خو لکه اراده ده، د حج د لغت په اعتبار سره څه معنی ده؟ اراده معنی ده، لیکن د حج دغه ارادي والا معنی پرېښودلی شوي ده، بلکې عادتا چې څوک وایي لکه زه حج لږم نو خلک څه وایي ارادي نه ځي، نه خلک یې بیت الله شریف زیارت لځي، پوهېږې پرې باندې. نو دا د عادت د وجې نه د کلمې هغه لفظي حقیقي معنی پرېښودلی شوي ده او مجازي معنی اخیستلی شوي ده. الله ایک ځای دی دا ووایي بیا زه مخکې. ثم شرع المصنف رحمة الله عليه، بیا مو شروع کړی د مصنف رحمة الله عليه بعد ذلك او رسول دینا فی بیان قرائن العمل بالمجاز، په بیان د قرائنو د عمل په مجاز سره چې کمی کمی قرینې دي چې هلته په مجاز باندې عمل کولی کېږي، وترک الحقیقت او په پرېښودلو د حقیقت باندې، وهي خمسة على ما زعمه، او د مصنف رحمة الله علیه د خیال مطابق دا پنځه دي، خو دا په استقرا سره دا پنځه دي، یعنې څوک ډېرې څوک کمی.
فقال فرمای والحقيقه تترك حقیقت پر خود لګي بدلاله العادت د عادت په دلاله عادت د وجنه لکه عادت په دې خبره باندې دلالت کوي لکه دلګي د لفظ حقيقي باندې نه د مراده بلکې مجازي معنی مراد ده كالنذر بالصلاه والحج لکه سړی د صلات او د حج نظر ومنو فإن الصلاة في اللغة الدعاء لغة صلاة بلغة قصة ویلے دعاء ویلے كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنون صلوا عليه تاسو درود لګي برابانه يعني دعاء کوي وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا كان صائما فليصلي کله چې د روزدار دعاء غواړي فليصلي معنی څه ده دعاء ال يدعو ثم نقلت بیا دا لفظ دا صلات دا نقل کړل شوی د دعانا الى الاركان المعلومه دي ارکان معلومه والعباده المعهوده وهجر معناه الاول او د دې الاولنی معنی چې کوم صلات معنی دعا دا پر خود لشي دا فان قال احد كتدوي لله عليه ان اصلي نتجب عليه الصلاه للدعاء نو واجب دي برابر صلات نه دعا وقال الحج ودارن حج لغة القصد مطلقا ده لغة باعتبار سره قصد وي ثم نقل في الشرع الى المناسك المعهودة في المكة بیا نقل کړشيري په شریعت کې هغه افعال ته کوم چې معلوم دي په مکه مکرمه کې فلو قال کې سړي لله علي ان احج فخدای من قسم یا خدای در باربزا حج وکم ما من نظر ده نو تجب عليه العباده المعهوده نو بداوانه معلوم عبادت لازم ده وفي حكمها دریب حکم کې سائر الالفاظ المنقوله هغه ټول الفاظ منقوله دي کوم چې شرعاً دا منقول شوی دي او عرفا عاما او عرفا خاصا ما قوی دي کنه د وضع قسمونه وضع لغوي وضع شرعي او وضع خاص او وضع عام دي شوی دي کنه کذا قوله دارنګ قول لا ذو قدمه في دار فلان چې مخکې موږ ویلي دي چې یو سړی قسم وړو چې لا ذو قدمه على دار فلان د قدم معنی خدا ده چې د خپل بخپې د کمرې ته چې نه داس شي وردن نشي لیکن عام طور کده هر څنګه لاړو داخل شو نو دا به د بخانه شوي ځکه چې د عادت په تور باندې معنی پر خود شوی ده لکه پوه شو باندې پوه شوي اواز کوی ګوره سبب نه بیا ورم چې بیا دا خبر نه کوي ګوره چې موږ ته یاد لې بل څه وبدلاله اللفظ في نفسه دویم نمبر چې یو کلمې د حقيقي معنی پر خودل شي دا غي دویم نمبر دی ګراره چې کله دا لفظ په خپل معنی دلالت پرې معنی کوي خپل لفظ پرې معنی کوي چې لکه دې معنی حقيقي نه مراده بلکې معنی مجازي ته مراد ده یعنی په اعتبار د ماخذ او د اشتقاق سره یعنی په دې کې دا معنی یا په قوت سره مونږ لګيږي نو نور سيزونه چې په دې کې دا معنی په کمزوري سره په ضعف سره مونږ لګيږي نو پای کې بدا لفظ حقيقي معنی باندې مراده یا دا چې په دا کم لفظ سره په دې کې دا معنی دا په کمزوروالي سره مونږ لګيږي او بل لفظ ته ځای کې دا معنی په ډیروالي سره مونږ لګيږي نو دا باندې حانس کې په باندې سره قسم وکړو چې زه به غوښه نه خورم نو غوښه د التحام نه د شدت او د قوت نه او د مهي غوښه وکړو نه باندې حانس کېږي وځ د مهي دا غوښه چې په قرآن مجید ورته الله هم ویل شوی دی لیکن التحام دا شدت او قوت د وینې په ذریعہ سره راځي او په مهي کې وینې نه ځکه د موي زناور دا به دای کې نه یو کېږي دا په دای کې نشي اوسېره او وو کې نو کې سړي دا قسم وکړو نو دی به په دمانه بدا دی به حانس کېږي نو پوه شو مې باندې لکه به خبره باندې پوه شوي یا دا شاندوی چې کل مملوک لی فهو حر هر غلام چې زما دی نو هغه آزاد دی نو دا به نور غلامان ته شامل خو مکاتب ته نه وي شامل ځکه چې مکاتب خو د ید په اعتبار سره آزاد دی او د رقبې په اعتبار سره مملوک دی پوه شوي وګوره ورته وبدلاله اللفظ في نفسه او دویم نمبر چې د لفظ حقيقي معنی پر خود لګي مجازي معنی غسل لګي چې لفظ دلالت د خپل ذات په اعتبار سره چې دلته حقيقي معنی پر خود لشي او مجازي معنی غسل شي دا اي به اعتبار ماخذ اشتقاقه یعنی په اعتبار د ماخذ اشتقاق سره و ماده حروفه د حروف د ماده په اعتبار سره لا به اعتبار اطلاقه نه به اعتبار د اطلاق سره بیان کان لفظ مثلا کله لفظ چې دا وذکر شوی دی لمعنى فيه قوه چې بری کې یو معنی په قوت سره مونږ لګيږي نو فيخرج ما وجد فيه ذلك المعنى ناقصا نو بری سره به هغه وځي چې په دې کې کم الفاظو کې په کومه کې دا معنی په نقص سره مونږ لګيږي او لمعنى فيه نقصان وضعف یا هغه یو لفظ چې بری کې دا معنی چې په نقصان سره په ضعف سره ده فيخرج نوزي ما وجد فيه ذلك المعنى زائدا چې بری کې دا معنی مونږ لګيږي زائد ويسمى هذا مشککا او دې ته څه لګيږي
مشكك وي. وعبر عنه صاحب التوضيح بكون بعض الافراد فيه زائدا وناقصا، او تعبیر کړی دی صاحب توضیح ځکه چې لري بعض افرادو کې دا زائد سره زیادت سره مونږ لګي او په بعضو کې بس سره مونږ لګي په نقصان سره لکه پوه شو به باندې. ها وس دې نه دا خبره کوي مثالونه بیانوي. فالاول لکه دا اول چې مطلب پرې کې د امانت چلن دا په قوت سره ده او په نورو څه کې دا امانت چلن دا په ضعف سره ده. نو دی بني شامل کما اذا حلف لکه یصل قسم خړو لا یاکل لحما جدي بس نه خوري نو فلا يتناول لحم السمك نو دا بني شامل د سقوخه ده د مې وخه ده. وقوله او که یصل دا وي كل مملوك لي حر زما چې څومره مملوک غلامان دا بسوي نه لا يتناول المكاتبه دا مکاتبه شامله نوي. وزل ولني ودا بیان چې را وخه وي نو د مې وخه ته بولی نه شامله. فان لفظ اللحم ذکر لفظ د وخه لا يتناول السمك نه شامل ستا ولي اذ هو مشتق من الالتحام زګه لحم دا مشتق در التحامنا وهو شدته او التحام څه ته ویل کیږي شدت ته ویل کیږي. ولا شدت بدون دم او پدې کې شدت ناراضي بغیر د سنا د ویرینا. وسمك لا دم فيه او مهج نه پای کې وینه نشته لان الدموي لا يسكن الماء زګه دموي یعنی کم زاروي چې پای کې ویني ناغه په اوبو کې نشي اوسه ولا يعيش فيها نه په ژوندۍ تیرول شي. فلا يتناول هذا الالف لحم السمك نو نه شاملېږي دا قسم صدا. وإن كان أطلق عليه في القرآن في قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا وأغر جبريما بقرآن مجيد كده لهم إطلاق تلنا شويره. وبه تمسك مالك أو بريما دليل ولا إمام مالك رحمة الله عليه في أنه يحنث جبريك بدأ حنسكي بأكل لحم السمك ميد وقف بقراك بنهم. ونحن نقول انغدوي لا يحنث به ده بنا حنس کی بدی سره لاجل ما قد اللفظ یو د لفظ ما قد وجنا بری کې هغه التحام شدت والا معنا نه اپ هغه کې نشته ملکه ته چاته بازار کې بچاته و چاله کې 1000 روپے والا موږ لغه خراوړه اته له هه راوړي نو ته ورته چاله خو دې خورنګ لګه ما دې جوړه خراوړه نه ولي په مې کې بل څه شي په مې کو څه ټیپر نشته مې کوم خو خره کنه نو چې تلې وره دې د مه وې مه کما مې وخته نو ما ورته چې ما هه راوړه هغه به مې نه جوړه خراوړه لأن بائعه لا يسمى في العرف بائع اللحم ذکر دې خرڅون کی ته په عرف کې بائع اللحم نه ویل کېږي دا غوښه خرڅون کې ورته سره د دې نه چې بری کې څه موجود ده وخلا. ولفظ مملوک او د فهم مثال چې کل مملوک لی فهو حر دې چې زما هر دغه چې زما مملوک چې کوم غلام آوازه دي دا به مکاتب ترې شاملو ځکه مکاتب چې نه بری کې دا معنی چې مملوک هغه ته ویلېږي چې هغه د ید او د رقبې دوه په اعتبار سره غلام وي او دا مکاتبو دا خو رقبتن غلام دی خو یدن چې سره آزاد دی. واللفظ مملوك او لفظ مملوك في قوله كل مملوك لحر لا يتناول المكاتبه ده شامل المكاتبه لانه ما كان مملوكا كان كاملا ذكر كم لانه ما كان مملوكا كاملا من جميع الوجوه ده مملوك هغه ته چې کامل ټول طریقونه یدنهم او رقبتهم. فيتناول المدبر انه شامل مدبر ته ولدته ولا يتناول المكاتبه مكاتبه شامل ولي لانه مملوك رقبه حر يدا ذکر دا رقبه په اعتبار سره مملوک ده خو د ید په اعتبار سره آزاد ده. فكان ناقصا في معنى المملوكيه نو دا د مملوکیت په معنی کې سره ناقص ده. او دویم نمبر دا چې پرې کې د امانت انده په ضعف سره مونډل کېږي او په بل څه کې د امانت انده په قوت سره وي نو دا به دې نه شامل لګي. سړی قسم وکړو چې دا به فاکهه نه خورم نو فاکهه دې ویل کېږي چې دا خوراک نه ورستو سړی د لذت حاصلول د لپاره خپلځان پینا مړ نو کله سړی انار وکړو یا سړی چې نه دی دغه وکړو دا څورته کجوره وکړله نو دی په دې باندې حنیس کېږي ځکه په فاکهه کې د معنا د کمزوري سره مونډل کېږي چې د غذا لپاره نه بدن د باندې قوت طاقت نه خو د لذت لپاره خلک خوري او دغه چې انار او دغه شان دي کجوري نو ودی د انسان غلوګه چې دا ختميږي نو لہذا کې څلې غوخه دغه وخړله کجوري وخړله نو دی به باغې باندې څه حانس کیږي منه لکه پوه شو بنه باندې او بیا دا ویلي چې دا دغه چې د اختلاف د زمانه اختلاف دی د امام صاحب رحمت الله علیه په زمانه کې بار خلکو دغه به خوراک د پاره خوړي او اوس خو لکه انار خلک د خوراک د پاره خوړي کړه دغه لپاره خوړي لذت حاصلول لپاره خوړي کنه.
والثاني ما ذكره بقوله دویم هغه چې ذکر کړه په خپل قول سره واعکس واعکس الحلف باكل الفاكهه چې قسم خړل دي په فاکهه په خوراک باندې اي عکس المذکور یعنی عکس مذکور من المثالين چې ذکر کړل چې د باندې مثالنا ما اذا حلف کړه چې سره قسم خړل لا ياكل الفاكهه چې دا فاکهه نه خوري فلا يتناول العنب نو دا بنوي شامل انګور ته لان الفاكهه اسم لما تفقه به دغه فاکهه نوم د هغه چې کوم په دې سره د لذت حاصلې منګه مثال لکه جوړي او د انار ورکو ما غزوړی ته په دې شلو شاشه کې دا ور کړل او د لګي دا عنب ور کړل دوړ یو شه ويتلذذ حال كونه او دې لذت اصلي په داسې حال کې زائدا چې دا زائد على ما يقع به قوام البدن چې واقع کېږي په دې سره د بدن هغه مضبوطیا فهو موضوع للنقصان نو دا وذکر شوی د نقصان لپاره والعنب والرطب والرمان فيها كمال ليس فيها بفاكهه ليس في الفاكهه او پر عنب او عنب والرطب او رطب کجوري والرمان او انار فيها كمال بدی کې دسي کمال چې په فاکهه کې نشته لري هو ان يكون به قوام البدن هذا چې په دې سره بدن قائم کیږي ويكفي بها او اکتفا کولای په بعض مثلونو کې لغذای غذا لپاره فلا يدخل في الناقص نه په داخل نه پسکه په ناقص کې لکه پوښتنه به معنی ها بیا اوس اعتراض دی چې دا لکه کې معنی چې نن په شدت سره مونږ لګيږي یا په نقصان سره مونږ لګيږي نو پای کې غو لګا حکم پکړه ثابت نشي نو کې سړی غلاو کی نو په خپل کې غوتا تورار چې نن دا به ثابت دی تورار څه ته وایي دغه چی کنه دا خلکو نه جیب تراش چې جبونه نه خلکو نه وایي یا لکه اوفین دی نو اوفین په قران مجید کې دنه صرف دا افسوس خبره ده مو د پلار وحال دي دا به کوم ناروا دي حوالو ناراوي ته کنزل کولم ناراوي ته د اوف ټکه مو یا کنزل ورته کوم پوښتنه به باندې نو مونږ وایو چې دا د تورار پرې کې په ساره کې موږ دا تورار دی ولیکو نو دا د سرکه امانه پرې کې کامل موجود ده مکمل کوم کړي دا سره مکمل راغلی څنګه مکمل ده لکه سرکه خو ته چې وسړی دا په پټه باندې اغلا کوي او چې ترا شلن دا په څه باندې کوي په یې باندې اغلا کوي پوښوي او دغه شان دا اوف چې نه دا خلکا هغه خبره ده مراد ده په طریقې د عموم مجاز سره چې اسی شی وي چې پای کې لکه سب دا ټول ته شامل ده والو ته شامل ده او کنزلو ته شامل ده دا ټول صورتونه لري چې کله د نیت نه کړه چې نیت یې سوګو چې بس هغه بیا واما ادخال الطرار في السارق اور چې داخلي دل جب تراشتي په سارق کې وان كان فيه كمال ايضا من السارق اگر جو بدی کې کمال السارق نه ولان ذلك الكمال وزياده ليس بمغير لمعنى الاصل ودا زیادت چره دا کمال چره دا د اصل معنی نه بدلوي دا اصل معنی نه بدلوي بل مكمل له بلکې دا لپاره دا تکمیل ورکوم کړي من قبيل دلاله النص په تقبيله دلاله النص نه الګه پوښتنه به باندې یعنی په بل سره خو په فقيه سره خو د بل نوم بدل شو په دې کې نه بدل شوی نو دا غیر مکمل کوم کړي فيشتمله نو دا شامل وری باندې كاشتمال اوفين في قوله تعالى فلا تقل له ما اوفين لکه څنګه چې شامل له اوفين د الله تعالی په قول کې للضرب والشتم وهل دم او کنزلتهم بخلاف زياده العين بخلاف زياده عينبنا فانه مغير لمعنى التفقه زګه چې په دې کې معنی تفقه چې نن دا بدل شولا ومصير لو امزير درجه پاره وعندهما يعنت بذلك كله اذا صاحبانو باندې پټول کې باندې حادث کیږي دا کوئی چې دا ټول دي دا میوي دا باندې ټول سری لانها من اعز الفواكه ذکر انار او دا انګورو دا به میوه کې بهترین میوه دي او هذا اذا لم ينمي دا ټول خصيال دي چې کله د نیت دی کړي واما اذا نما ذلك يعنت اتفاقا وکله کدا نیت وکړو نه به حادث کیږي اتفاقا الګه پوه شو به باندې پوره لا دیو کلاس لپاره دا پوره د بل کلاس شو وبدلاله سیاق النظم بدلاله سیاق النظم مطلب دا دی چې درې ما غږیږي چل د لفظ حقيقي معنی پر خود لګيږي او مجازي معنی اغست لګيږي نو هغه دا دی چې د لفظ د سیاق نه موږ ته پته لګي چې د لګي حقيقي معنی پر خود لشي دا او یعنی یا د لفظ د مخکي او وروسته د سي الفاظ ویل شي کنه چې راغی نه پته لګي چې د لفظ حقيقي معنی سره پر خود لشي دا لکه سره ولګي بل چاته وای چې تلق امراتي ما قد لسور کا نو دې معنی توکیل شو چې ورسره د ما قد طلاق ورکا او ما خبره ده وس کړه دې شوې طلق امراتي ان كنت رجلا کته د سړي بچي لور سره ما قد طلاق ورکا نو مطلب یې سره چې لکه دا ما کو نو دلته کې دا د لفظ د توکیل په معنی کې دا نه استعماليږي لکه پوښو به معنی د توکیل په معنی باندې بدا نه لکه اصل کې د لفظ د طلق امراتي دا هو د شی د توکیل لپاره د حقيقي معنی دا خو د سیاق کلام نه موږ دا پته ولګی دا دی ان كنت رجلن چې لکه دا سړی چې نه دی د سړي لا اسې دغه کې لګا قرآن مجید کې چې کونو حجارتن
مور خو تاسو دې کلاس کې سبقونه ویل دي کنه د رسول بلاغه کې بیا ختمه خبره یا قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء نو استوي جاله کا وس الله چې چا خوغه د ایمان نه ولا چا خوغه د کفر کوي نو دا کفر کومه یا الله تعالی اعملوا ما شئتم سچ خوغه کوي دا لکه زنا بکومه دا چې الله تعالی وسې خوغه کوي زما دغه خوغه ده الله ګور الله تعالی سوې ان اعتدنا للظالمين نو دا غینه دا پته ولګي چې ضرور کې د وکړو بیا ځان تیاروا وبدلاله سياق النسب او بدلاله سياق النظم اي بسبب سوق الكلام يعني بسبب دراولو د کلام بقرينه لفظيه مقرين لفظيه سره التحقت به چاغه یو شی په سره سواء كانت سابقه او متاخره برابر خبر راکدا قرینه مخکې او کسوي رسوي كقوله لقد انسان قول ذلق امراتي ان كنت رجلا لما خذ طلاق ورکه کچته د سړی حتى لا يكون توکیلا دا وتوکیله نه فان حقيقه هذا الكلام وحقيقه هذا الكلام هو التوكيل بالطلاق ده بالطلاق باندې موکل کو توکیل وکیل ګرځول دي لكن ترك ذلك بقرينه قوله ان كنت رجلا لكن دا معنی پر خود لشید په ان كنت رجلا سرا لان هذا الكلام ذکر كلام انما يقال ولكن عند اراده اظهار عز المخاطب فها وقت چې کله مخاطب لره د عاجز کولو د اظهار اراده وي عن الفعل الذي داغ فعل نقر نبي چې دا یو تیر په سره فيكون الكلام للتوبيخ مجازا نو دا کلام به د توبیخ د پاره د زورنې د پاره وي د قهرېدو د پاره وي چې الګ کده سړي بچي ورشه دا وکا ها یا تا د استاد وې کوا نقل کوا پته به دی ولګي دا پته به دی ولګي دا چې نه مخ کلام هغه معنی څه کړی دا بس دا کړی او مثل قوله تعالی او دا شاهد د الله تعالی دا قول چې فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نو د دې ظاهري معنی خدای چې چا خوږي ایمان دراوړي چا خوږي صبر راوړي ورسول الله تعالی فرمای ان اعتدنا للظالمين نارا بشکه موږ تیار کړل د ظالمانو لپاره څو حيث تورکت نو دلته کې پرې خدای شوی دا حقیقت المشیه د مشیت هغه حقيقي معنی او حقیقت قوله فليكفر بقرينه قوله تعالى ان اعتدنا للظالمين نارا وحمل على توبيخ او دا به عمل کولېږي بس باندې په توبیخ باندې الګه پوېږي باندې وبدلاله معنى يرجع الى المتكلم او داسې معنی دا چې کله کله د لفظ حقيقي معنی پر خو لګي کې مجازي معنی غستلګي کې سلورم سه چې دا لفظ د متکلم د حالت په خبره باندې تقاضا کوي چې لګي د لفظ حقيقي معنی نه مراد بلکې سم مراد ده مجازي معنی مراد ده لکه یو سړی دی او خزه او خاوند دی د دوانو جنگ دی یو بل وهل ټکول شروع کړی دی بل سره چغه جوړه شروع کړی دي خځه بولکا په سر کړله او چې زه تم د خپل پلان کړو سا کارونو رونو وسیم نو سړی ورته کله کور نه بهر قدم کې کړو ته ما من طلاق تماما باندې طلاق به ما باندې وز دا خزه دا خيار خزه دا په دغه ټیم کو نه وته او رسو وته دا خزه بیا په دمه نه طلاقيږي وز ګوره دا د دې کلام حقيقي معنی خدا دا چې کلام دا خزه له کور نه وته دا خزه به سړي باندې سره طلاق را لیکن د متکلم د حالت په خبره باندې دلالت کوي چیرې دا سړی دلته اوس بخوسه کړي او د چې دا قسم خړل لري یمني فور دې ته ویلېږي نو اوس کله دا غوسه سړی شروع بیا دا خبرې نه ویګي بری باندې نو اوس د چې لګا دا ګوره حالات دي چې د دوه جنگ جګړه ده او خزه دې نه روانه شوې ده نو دې چې دا وایي چې لکه ته زما د کبري ټیم و دې نو ته ما من طلاق او ته له طلاق او په دغه ټیم کو نه وته نه باندې طلاق لکه پوه شو بری باندې یا به مثال مور کړل دا وایي بیا دغه وایي وبدلاله معنى يرجع الى المتكلم وبدلاله معنى چې متکلم ته راځي دا یعنی دلاله حال متکلم دې ته ویلېږي یعنی د کله کله د متکلم د حالت د وجنه د لفظ حقيقي معنی پر خو دلېږي او مجازي معنی اغستلېږي الى المتكلم وقصده فيحمل على الاخص مجازا نداب حمل کولېږي په اخص باندې مجازا وان كان اللفظ دالا على العموم بحقيقته اگر چې د لفظ دلالت کوي په عموم باندې په خپل حقیقت سره كما في يمين الفور لکه په يمين الفور کې لکه دا فور څه ته وایي هو مشتق من فاره القدر واذا مشتق شوی دی د کوټوي د کوټ کېدو نه يمين الفور هغه چې د جوش او د جذبې په وخت کې انسان اخري نو دا فور فاره القدر یعنی کوټوي او کوټ کېدله اذا غلت واشتدت کله چې دا دغه شی او خټ کیږي او تو شي ثم سميت بالحاله التي يا نمر کله شی په دې سره هغه حالت لا لبث فيها ولا ريث چې نه بګي
دغه سوی نه بګي تاخير وي او نه بګي تاثیر وي به اعتبار فوران لغت به په اعتبار د غصې په یو د کولو کما اذا ارادت لکه یو خذ اراده وکي کما اذا ارادت امراه الخروج لکه یو خذ اراده وکړه د وتلو فقال لها زوج خوانو دوی ان خرجت فانت طالق فمكثت ساعه دا خذ لك ساعت ایثار شولا حتى سكن غضبه يعني سړی غصه سړی شولا ثم خرجت بیا وتلا نو لا تطلق دا خذ وبدمنه نتلا فان حقيقه هذا الكلام وحقيقه خو دې کلام نه ان تطلق في كل ما خرجت چې دا غضب باندې باندې طلاق شي هر کله چې دا وته ولكن معنى الغضب الذي حدث في المتكلم لیکن معنی د غصې هغه چې راغله په متکلم کې وخت خروج د وستوب له ټیم کې يدل دلالت کوي على ان المراد هي هذه الخرجه المتعينه چې دینه مراد دغه وتل متعین دي فيحمل الكلام نو حمل کولای بي کی وکلام علیه په دې باندې مجازن بهذا القرینه دې قرینه د وجنه لکه پوه شو به معنی دوی مثال ورکړه ده یو سره تعالی تقدم معي راشد ما سره ناشته وکا نو ان تقدمت فعبد خلون کمه ناشته وکړه نو دغه بسي ما زما غلام آزادي وذدين مراد دغه ناشته کمه د جدار غختل شوی ده کدا وکړه غلام به آزاد شي وذدين به دقیق معنی خدا دا کدا په کور کې وخړه په بازار کې وخړه په بل ځای کې وخړه دوی بسي غلام به سب پکار ده آزادي دل پکار دي لیکن لګي د متکلم دا حالت تقاضا د خبرې کوي چې لفظ حقيقي معنی نه مراد بلکې مجازي معنی مراد ده ته حرام خوري او ته پته نه لګي ګرې ځان پټکړې زکه زم کوم خړونو غلام به آزادي خلوص بزانه په کور کې خړم استاد رینو کوم ومثله قول الرجل لعاجل لك قول د سړی او سړی ته بلته وای تعالى تقدم معي راشد ما سره ناشته وکا فقال وان تغديت فعبدي حرم من ناشته وکړه ستا کرونو چل وای غلام می آزادي فان حقيقته حقيقه دلیل ايو تقعبده چې غلام آزاد شي اينما تقدم فكم دې دغه لګ را پاسو ودرې کېسته اينما تغدى فكم ځای کې چې ناشته وکي سواء كان مع الداعي برابر خبره کا داعي سره وکي او وحده یا یواز وکي په بیتي فكم ځای کې خپل کور کې لیکن معنی تقدیه دا د ناشته الذي حدث بالمتكلم هغه چې دا راغلی په متکلم کې عین په دغه وخت يدل دلالت کوي على ان المراد چې مراد نه هو الغداء المدعو اليه هغه غدا هغه ناشته چې کوم د دعوت ورکړل شي حال كوني مع الداعي فدا سال کې چې داعي سره فيحمل عليه فقط دا پرې باندې حمل کولای فقط حتى لو دغدا بعد ذلك في بيتي لا يحنث کدا په کور کې روسو ناشته ورکړل نه حانس کیږي او نه غلام ازاديږي لکه پوه شو به باندې وبدلاله محل الكلام پنځم هغه چې د لفظ حقيقي معنی پر خو درېږي د قرینو د وجنه مجازي معنی غستل کېږي هغه دلالت د محل کلام دی یعنی دا کلام د دې خبرې تقاضا نه کوي چې د لفظ حقيقي معنی دی اوشي او مجازي معنی دی ځکه حقيقي معنی ته اخلي نو بدی کې کیده برازي لکه انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بنیات نو تری مطلب خدا دی چې د عملونو د مدار په نیت باندې یعنی هغه کار بګی کې د کم چې د نیت کړه لري وستان نیت نه کړه همارا سپیړو چې کړه استاد غوګونو دی مې زمي راواچول نو ته په دې باندې خو شو وستا اراده نه کړه او ما اراده نه کړه او بس چې لړل میرالو یو ټک مې در کو نو دا عمل خو بغیر د نیت نه پکار دی نه واقع شوی لکه پوه شو به باندې د لفظ حقيقي معنی ده ولکه کدا معنی ته عقلي نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله د دروغ نسبت پورته کیږي نو وایي چې لدی اعمال نه مراد لفظي حقيقي معنی نه مراده بلکې وجود الاعمال ثواب الاعمال د په باندې مراد ده سړي مراد ده ثواب د عمل چې انسان د په عمل باندې ثواب هله ملوي چې کله د څه کړي نیت کړي لکه ته په د لارې په سر کې ولاړې او خواته لګي او به بهيږي او چا وبو د گزار کړل نو د سنو شو کنه او د ستو شو څنګه په اودت کو خدا قدرې دې نه انځه یو پکې مسا کولی هغه وشول کنه وتا د به او د سپاري ثواب نه ملويږي ولې زګه چې سړي نه کړه نیت نه کړه نو اس کدرې دا مطلب ہے چې انما الاعمال چې عمل بغیر نیت نه کیږي نو ته په کار نه چې ته وې چې دا اودس نه لشي ولې نه لشي زګه چې صحیح نه کړه هغه پويږي وګورئ وبدلاله محل الكلام او د سپینځم هغه چې د لفظ حقيقي معنی پر خو دلېږي هغه د کلام د محل دلالت وعدم صلاحيته چې دا محل چې د صلاحيت نه لري د معنی حقيقي لپاره ولې للزوم الكذب في من هو معصوم عنه چې دا لازميږي د کذب نسبت هغه چا ته چې معصوم دي دروغونه فلا بد انه ضروري ان يحمل على المجاز چې دا حمل کړي په سمانه خدای کوي
غدا ملګری وړه کوي كقوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات فان معناه الحقيقي درې معنی حقيقي سره الا توجد اعمال الجوارح الا بنيه چې نه موجوديږي اعمال الجوارح مگر بس سره وهو كذب او دا څه شی دی ولي لان اكثر ما يقع العمل منا في وقت خلو الذهن عن النيه ځکه ډیر هغه چې واقعي عمل زمنګ نه هغه وخت چې کله ذهن خالی وي د نیت نه فلا بد ان ضروري ده ان يحمل على المجاز چې دا حمل کړی چې بس معنی ثواب الاعمال يعني یا پکې تداوي چې دا ثواب د اعمالو دا به مقدر کړي یا به چې حکم د اعمالو بنیاد سره دی فإن قدر الثواب کچه د مقدر کړي چې بلیږي ثواب فظاهر دا خبره ظاهره ده انه لا يدل دلاله على ان جواز الاعمال في الدنيا موقوف على النيه چې جائز کېدل الاعمال په دنیا کې موقوف دي باندې باندې منګ وایو کنه چې لکه او د سپاله واجب کیږي چې کړه دا کړه نیت کړه ثواب ورته ملي وإن قدر الحكم او كچرت مقدر کړه چې حکم فونه وعن بیا په قسمونه دي یو دنیوي او یو اخروی دنیوي مطلب لکه صحت او فساد او اخروی لکه ثواب او عقاب والاخروی مراد بالاجماع او زمونږ د امام شافعي رحمت الله علیه اجماع لري باندې چې د ثواب د اعمال او ملاوي کې پنځت باندې یعنی اخروی حکم بيننا وبين فلا يجوز جائز ان يراد الدنيوي ايضا جدينا دنيوي وهم واغستل شي اما عنده ده بن ما نقدك فلانه يلزم عموم المجاز جدينا عموم المجاز رجو ده بن عموم المجاز ناروا ده واما عندنا زمون بن بن فانه يلزم عموم المشترك ذكر زمون بن بن دين لازمي عموم مشترك او مشترك زمون بن جائز نه فلا يدل دلالت نكي على ان جواز العمل جواز العمل موقوف ده بنيت باندې فلا تكون النيه فرضا في الوضوء نانيت باودس کې فرض نه على ما قال الشافعي رحمه الله عليه واما في سائر العبادات او هر جنور عبادتونه دي عبادت محضه کوم چې مقصود دي فالمقصود فيها ثواب نو مقصود بلې کې سره ثواب دی فاذا خلد عن الثواب بدون نيه پس کچره دا خالي د ثواب نه بغیر نیت نه نو فات الجواز ايضا بهذه الوتيره نو په دې طریقه باندې دا جایز کېدل فوچو لا بان النص دال على فوت الجواز نه بده ما چې نص دلالت کوي په جایز فوت کېدو باندې وقول عليه الصلاه والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان او چې کړه شوې د زمانه امتنا خطا او نسيان خطا او نسيان کې څه فرق دی په خطا کې فعل ورته یاد وي او اراده نه وي په خطا کې ورته فعل یاد وي خو صحیح نه وي لکه دا خطا دا مثال دی لکه یو سړی خولې د واچې په روزه کې نو دا فعل یاد دی چې زما سره روزه ده خو دا اراده نشته او دا خولې د واچول او د مری ته لاړې نو دا اراده خو نه پوه شو مې باندې او په نسيان کې اراده وي خو لکه فعل ورته نه یادو لکه ما دا ګلاس راو ما اوس روزه ده نو ما په اراده باندې دا ګلاس راو خو خپل مې کو فعل لاته نه چې ما روزه ده نو رفع عن امه الخطا والنسيان د دې خو حقيقي معنی دا ده چې دا ما د امت باندې نه خطا راځي او نه په نسيان راځي نه به خطا راځي او نه به سره راځي او کته د دې نه دا حقيقي معنی واخلې نو موږ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله دروغ ویلي دي دغه چې په امت کې خو په ډیرو خلکو باندې خطا هم راځي او نسيان به هم راځي نه دلته کې د لفظ حقيقي معنی نه مراده بلکې څه مراد ده مجازي معنی مراد ده او مجازي معنی سره چې موږ وایو چې را په دې باندې ولا الله پاک باندې وکړو به نه کوي دلته به عذاب نه ورکړي واشو به باندې وقوله عليه الصلاه والسلام ورفع عن امه الخطا والنسيان فان ظاهر ذكر ظاهر دري يدل دلاله على ان الخطا والنسيان لا يوجد من امته چې خطا او نسيان دا بنه موجودي زماده امتنا وهو كذب باطل دا خبر درو او باطل فيحمل على ان حكمه في الاخره نو حمل کولږي کې بدا چې د دې حکم په اخر کې عن المأثم يعني ګناګار وي فمرفوع دا مرفوع واما في الدنيا فدنيا کې فغرمه باق في حقوق العباد البتة فدنيا کې حقوق العباد وبتاوالي لکه یو سړی په غلا باندې ولګي په خطا باندې یو کس نه قتل کو نو بده باندې دیت شته کنه وغدا فی فساد صوم او دا رنګ په روزي فساد کولو کې په اگلی په خوراک سره خطا اندر جماعت کړل او فساد الصلاه بالتکلم خطا او دا رنګ مسلم نعمت کو په تکلم سره خطا فلا يصح التمسك به نجائز نه صحیح نه دلیل ول پدې باندې امام شافعي رحمت الله لپاره فی بقاء الصلاه والصوم چې صلات صوم او صلات به باقی دي فتم الان واصبر البيان المواد الخمسه بیان دا پنځو ځینو علی استقلال المصنف وفيه كلام لا يخفى او بدیږي څه خبره اترې دي خو هغه چې نه دا خفینه دي مطلب دا چې لکه ستاره دی مراد دا چې دا په پنځو کې دا منحصر کړي دي نه دا کم اعتبار سره دا منحصر کړي دي لکه پوه شو به معنی وای کته چې په شاعر دا په اعتبار سره میکړي دي په محاورات او لغویات په اعتبار سره نو بیا دا حصر باطل دی
ودنه کړه جو موږ وایي دا حصر استقرائي دی حصر استقرائي دی ته ویل کېږي چېرې په تتبع او په تعالی سره پای کې کمې زیاتې کېږي تتبع او په تعالی سره به څه کېږي نو د خپل حصر کړه دی نو د پکې 15 او بس دي که څوک نه دی جو هغه ډیر و بس څلور درو هغه پوهیږي به باندې ورته کنه مست نه بیا به ټول په ورځ ختمي